تیره شپه د شوي بارانونو توپانونو له وجې په 400 کې یو شمېر کچه کورونه ړنګ کړي دي. داسې له وجې چې ځینې تنان پکې جوبل شوي خو هم دي او ځینې پکې او د ځینو پکې څاروي خو هم مړه شوي دي. د 400 خورو مفتي آباد یوه کورنۍ وایي چې د دوی کور په مکمله توګه ړنګ شوی دی چې پکې یو 80 کلن تن جوبل او 3 څاروي مړه شوي دي. زما د اخښې هم خوږ دی او دا ولم هم خوږ دی. دا شګلن مې دا پختۍ مې دا پختۍ مې هم درد کوي نه بس مو راځي دا 10 بجې وي هغه ګلۍ چې راښکې شوه پکې بس پاکه ټایم کې نه څوک خو داسې نه دي راغلي دا سیاسي خلک نو باید دغه شان لکه ستاسو شان پکې راغلل ډېر خو داسې دغه نشته. نو دې تاسو په خپله یې دغه 3 څاروي دغه د مردار پراته دي که نه بل دې ده کې چې را کوم پراته دي هغه هم په مړو حساب دي. بله غوا مو هغه عمل لاله کړې د هغه وایي د شپې چې ته قصاب وړله. دغلته ځینې د سیاسي ګوندونو غړي خو هم د خواخوږۍ لپاره ورغلي دي او د دغې متاثره کورنۍ لپاره یې د امداد غوښتنه کړې ده. ډاکټر طاهر مې نوم دی، مهال شاه علي باګرام، صدر ام د عوامي نېشنل پارټۍ. سهار چې موږ خبر شو نو الف خان ورسره مو رابطه وکړه، خدای دوی ته عزت وکړي چې زموږ په معمولي رنګ باندې زموږ تپوس یې وکړو راغی او دې خلکو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. نو موږ وایو چې ټول سیاسي او سرکاري څومره املاک وي کسان دوی سره امداد. دا کوم غواګان چې پاتې دي که نه نو دوی ټولې دا زخمي دي، لکه دا کارونه مرونه هر څه ته ولیدلي، لکه ډېر زیات هغه شوی دی که نه تقریبا 4-5 خو مړې شوي دي، دا خو لکه ختم شوي دي که نه. دا څومره چې پاتې دي نو یا 3 یا 4 یا 5 نو دم لکه ټولې زخمي دي، په زخمي حالات کې دي که نه. دغه شان ده کې محمد لاله دی هغه هم خراب دی، کور والې هم خراب دي او نور لکه ټول لکه نقصان چې څومره دا ښکاره دی. نو زما لایقزاده نوم دی او موږ لکه دا هغه کوو چې دوی سره امداد وشي. زما نوم فضل دیان دی، د قومي وطن پارټۍ د ارګنایزینګ کمیټې ممبر یم. ما سره واقعي چې دلته کې نقصانات ډیر زیات شوي دي او په دې باندې مونږ د ډي سي صاحب نه مطالبه کوو چې هغه د فلفور کم چې قدرتي آفات راځي او د هغې دپاره کم فنډ دی अब دوی په کم ځای کې استعمالي فلفور د هغه فنډ راوالي او دا خلک ته د هغې نه مستفید کړي. دویمه دا خبره ده چې لایوسټاک ډپارټمنټ والا پکار دي چې هغه راشي چې دا کم جوبل شوي څاروي دي چې دوی ته انجکشن دوی ته میډیسن دوی ته هغه شی ورکړي، ځکه چې اوس په دې چې مونږ په داسې موقوم چپ پاتې شو نو بیا اخر زمونږ د پښتنو به کملی. مونږ ډي سي صاحب نه دا پرزور مطالبه کوو چې برای مهرباني تاسو د اي سي کمرونه روزه بیګا چې په دې علاقه په دې سرډیرو په دې مفتی آباد کې کم دا نقصان شوی دی د دې بالکل تاسو ټیک ټاک د دې انکوایري وکړئ او کم خلک چې دینه متاثر دي دا غوی د لپاره ریلیف پیکیج ورک. د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې پی ډي مې ویلي دي چې 400 ضلع کې خای الرټ جاری کړی دی او ټول وسایل یې ضلع انتظامی ته ورکړي دي او دې سره ضلع انتظامی ته امر کړی دی چې چمتو اوسېږي. خو دغه متاثره کورنۍ وایي چې تر اوس وخته پورې ورسره د ضلع انتظامي لخوا څه مرسته نه ده شوې او نه دغه ځای ته پټواري ورغلی دی. الف خان شیرپو، دلبر نیوز، خورو مفتی آباد 400.